کتونکو زنګ سره دا وخت د ابوهې نائب ناظم ډاکټر عزت رحمان صاحب ولاړ دی. د دوی ټیم هم یو ټیم دی، دا د یو ټیم هانر دی عزت رحمان ټایګر. دوی سره به خبرې اترې کوو چې آیا دوی څومره محنت کړی دی چې نن د دوی ټیم فاینل ته راوتی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر ډاکټر صاحب مخکې خو راته دا ووایه چې څه د خپلو کلاړیانو له ورکړي دي او څه قسمه ټپس یې ورکړي چې نن په دې دومره غټ کراوډ کې او په دې دومره غټ لیګ کې تاسو فاینل ته راوتی یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هېڅ یو علم نه دي ورکړي، د دې وړو محنتو او هغه دې سره ورسېدلو. تقریبا په ټورنمنټ کې بغیر د فاینلیسټ ټیم نه نور ټول ټیمانو له 2 شکست ورکړی دی. مونږ په خپله باندې کرکټ کولو نه یو، کرکټ نشو کولی، خو خواهش یې دا دی چې دا واړه کرکټ وکړي، د دوی ګرونونه آباد کړي، د دوی کم شوق یې هغه پوره شي او دا کم کراوډ چې دلته کې راځي چې دوی انټرټینمنټ شي. که داسې قسمه لیګونه جوړیږي او دا خلک چې کم دی کراوډ هم راځي، کلاړیان هم راځي، د دې نه د کراوډ ته څه فایده ده؟ نو کراوډ ته خو صرف هغه انټرټینمنټ میلاویږي. کراوډ خو که راځي یا به زما دپاره راځي یا به د خپل یو کلاړي دپاره د خپل کلیوال محلې دپاره به راځي، د هغو د سپورټ دپاره راځي. خو اصل کې هغو ته چې کوم دغه انټرټینمنټ میلاویږي، دا انټرټینمنټ د دنیا په یو شي کې هم نشته کم چې دلته کې زموږ په دې لیګونو کې دوی ته میلاویږي. کم چې ارګنایزر کمیټې ده او که دوی نور هم کوشش وکړي او داسې قسمه لیګ جوړوي نو دا به ښه په دې موقع باندې که زه د ارګنایزینګ کمیټې شکریا ادا نه کړم نو دا به ډېر زیاتي زه دوی ته خراج تحسین پیش کوم، د دوی شکریا ادا کوم چې دوی کوم ایونټ دا دریم ایونټ دی، خاص کر د کی پی ایل په حواله به دوی دریم ایونټ دی چې یو بهترین ایونټ دوی جوړوي او د ماشومانو لپاره انټرټینمنټ موقع ورکوي. دوی د ابلت او غفلتونه د خوشو ګرځېدونه منکه د ګراوند ته راولي. زه د خراج تحسین پیش کوم. ډاکټر صاحب بیسټ اف لک. ډېر والسلام. مننه ګرانه. ډي اس پي صاحب دا راته ووایه چې څه ګڼئ چې داسې قسمه ایونټس جوړیږي نو د دې نه به څه فایدې؟ ګوره ګرانه، هر ځای کې سرګرمۍ پکاري، دا تعمیري سرګرمۍ دي. د قوم دا بچي چې دي، دا ماشومان چې دي، د دوی لپاره د ریفریشمنټ لپاره دا یو ښه ایونټ سي. کیل چې دی دا یوازې د یو لوبې نوم نه دی، د دې شاته ډېر زیات پیدې دي. زه امید لرم چې داسې نمونه کارونه، داسې نمونه سرګرمۍ چې دي دا د یو ښه معاشرې عکاسي کوي. امید ساتم چې دا اکټیویټیز به دغسې رواني، ادارنګ اکټیویټیز موږ له یو ښه معاشره راکوي، یو ښه ورزش راکوي، یو ښه ایکسرسایز راکوي. او چا چې دا ایونټس ارګنایز کړي دي، دوی ډېره ښه طریقه باندې دا ایونټ ارګنایز کړی دی. نو داسې قسم کارونه چې دي دا ډېر ښه. که ارګنایزر ستاسو نه څه قسمه هیلپ غواړي نو آیا تاسو د هغوی سره به ودرېږئ او که نه؟ مونږ خو سیکیورټي زمونږ بینډ چې کوم منډیټ دی نو هغې کې به مونږ چې کله هم ارګنایزر مونږ نه سیکیورټي غواړي، مونږ به سیکیورټي پرووایډ کوو او مونږ به کوشش کوو چې داسې ایونټس چې دي دا مونږ د سیکیورټي په پیش نظر سره چې کامیاب کړو او دا ګرونونه او دا کوڅې، دا محلې چې دا دوباره آبادي کړو. څومره چې سپورټسمین دی، که هغه د کراوډ په شکل کې دی، که هغه کلاړیان دي، هغې خلکو له به څه میسیج ورکول غواړي؟ د پولیس د طرف نه زمونږ پبلک ته دا میسیج دی چې ټول خلک خراب نه وي او معاشره چې دا د ښو خلکو د وجود یو عکاسي کوي. زموږ د طرف نه ورته دا میسیج دی چې داسې نمونه کارونو کې چې دی د خلکو حوصله افزایي به وکړي، د منشیاتو یا داسې نورو قسم کبي کارونه چې دي د معاشرې لپاره نقصاندې دي، د هغې د روکتام لپاره زموږ سره په شریکه باندې هلې ځلې وکړي. تھینک یو سر.